أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه. د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ د حدیث کې پنځو مباحث ته خیال کوئ. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم ما هو المقصود من الحدیث، څلورم مطابقت د حدیث د ترجمه الباب سره سره، او پنځم حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. سو مباحث شو پنځه. دا پنځو مرګري خو به خوشاله چې دا بحثونه خو پنځه دي. پنځو مرګري پیژنئ، به ډېر خوشاله. زه چې مسلمان خوشاله شي ښه خبره ده که بده ده؟ خو هلته مذهبونه هم څلور دي، کتابونه څو دي، او مقرب پرشتې څو دي، او سړي د څو ښځې روا دي؟ څلور. نور څه څلور دي؟ قبر دیوالونه هم څلور دي، یاران هم څلور دي. زه بس دې ځواني بس کوي، به ډېر دلیلونه مه وایئ که نه، دلایل ډېر شو. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. اول باس احوال د راوي د حدیث شریف. د دې حدیث راوي د سیدنا ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ. اشعر قبیله ته منسوب دی. اشعر قبیله یمن سره آباد وه. ابو موسی اسم کنیت دی، اسم محضی عبدالله ابن قیس دی. دواړو نمونو سره مشهورو. مکې مکرمې ته راغی او مسلمان شو، او بیا یې حبشې ته هجرت وکړو. بیا په اووم کال د هجرت د خیبر د فتحې په موقع د حبشي د مهاجرینو سره راغی. د حبشې نه په کشتۍ کې راغلي و، ځکه دوی ته اصحاب السفینه وایي. دا د حبشې مهاجرین چې راغلل، د خیبر فتح شوې وه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو. مشري جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تندی باندې خپل که، او دایو فرمایل چې نه پوهېږم چې د خیبر په فتح خوشحاله یم او که د جعفر ابن ابي طالب په راتلو خوشحاله یم. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته الله ښکلی دلکش آواز ورکړی و. د ده د خوش آوازۍ تذکره په یو مرفوع حدیث کې هم راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: لقد اوتی ابو موسی مزمارا من مزامیر آل داود. ابو موسی اشعری ته د داود علیه السلام د خوش آوازۍ نه حصه ورکړل شوې ده. حضرت ابو عثمان النهدی فرمای: یو ځل مې د حضرت ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ پسې مونځ وکړو. د ده په شان ښکلی اواز ما چېرته دنیا کې د بل چا نه دی اورېدلی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به چې کله طبیعت خراب و، د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ به یې راوغوښته او ورته به وفرمایل: شوقنا الى ربنا یا ابا موسی. او کله به ورته ویلې: ذکرنا ربنا.
مونږ ته زمونږ د رب تذکره وکړه او د هغه طرف ته زمونږ د شوق پیدا کړه. ځکه ښکلي اواز سره د سړي ذکر او عبادت سره شوق پیدا کیږي او تلاوت سره کنه. نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه به تلاوت شروع کو، عمر رضی الله عنه سترګو نه به اوښکې بهېدلې. علی رضی الله تعالی عنہ او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چې اختلاف و، نو بیا دواړو فیصله وکړه چې یو کس ته منتخب کو یو به زه منتخب کوم. هغې دواړو چې څه فیصله وکړه موږ له به منظوروي. صفین واقعه چې ورته وایي، د صفین په موقع ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د علی رضی الله تعالی عنہ د طرفه حکم مقرر شو او سیدنا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د معاویه رضی الله تعالی عنہ د طرفه حکم مقرر شو. هغه سرم ډله خلکو د سرم یو ځای جمع شو. دواړو مشوره وکړه چې راځه ما ته مشوره وکړو دې خلکو له یوه فیصله واورو، دا جګړه ختمه کړو. دا جګړه ګورئ اجتهادي خطایي وه. تاسو پې پوه شئ اجتهادي خطایي پېژنئ، اجتهادي اختلاف پېژنئ. حدیث کې دي مجتهد چې حق ته ورسېږي نو دله دوه اجره دي، یو د کوشش اجر دی یو د اصابت اجر دی، او چې په خطا یې نو یو اجر دی ورته، هغه د څه اجر دی؟ د کوشش اجر دی. زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې حضرت معاویه رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه دواړه زمونږ د سر ګلونه دي او دواړه نجوم الهدایت دي، د هدایت ستوري دي، او دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب ترین صحابه کرام دي. ټول دنیا د جنید بغدادي او بایزید بستامی پشان اولیاء الله شي او د اویس قرنی پشان هغه د صحابي د ادنا، دا خو لوی خلکو دغه ادنا صحابي درجه تم نشي رسیدي. دا زمونږ عقیده ده. خو د دې سرم دا عقیده ده چې علی رضی الله عنه مصیب مجتهد او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ماجور مجتهد، ماجور باجرین واحدین، او علی رضی الله عنه ماجور باجرین. الکه تاسو به پوه شئ، تاسو به پوه شئ، دواړو ته به خدای ثواب ورکوي. نو دواړو مشوره وکړه عمرو بن العاص رضی الله عنه او ابو موسی اشعری چې سبق کو. عمرو بن العاص رضی الله عنه ورته داسې به وکړو دا جګړه نه ختمیږي، زه د هغه د طرفه حکم یم، ما ته ټول واک راکړی او ته د علی رضی الله عنه د طرفه. دواړه به اعلان وکړو، ته به ووایې چې علی رضی الله عنه ما معزول که، زه به ویم معاویه رضی الله عنه مې معزول که، او د یو دریم سره به بیعت وکړو. دریم به څوک کې؟ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې دا واورېده نو تیښته وکړه چې زه دا شی نشم کولی. هغه د حدیثو د بیانولو او د قرآن د تعلیم او تعلم درس او تدریس سره شوق و، د دې څیزونو نه به ځان ساتو. حدیث بخاری شریف روایت دی، د حبسی رضی الله تعالی عنہ سره یو ځلې مشوره وکړه چې دا خلک داسې راته وایي څه وکړم. هغه ورته وایي چې د مسلمانانو اتفاق په تا راځي لاړ شه خیر دی. نو بس دواړه راووتل. نو یو ته وایي ته به مخکې بیان وکړه، بل ته وایي ته مخکې بیان وکړه. عمرو بن العاص ورته وایي ته مخکې بیان وکړه چې ته مشر یې، زه به تا پسې وکړم. د بیان وکړه، حمد او ثنا یې ویلې د خدای، او بیا یې وګورئ ما ته پوره واک علي مرتضی رضی الله تعالی عنه راکړی، او تاسو ګواه اوسئ چې زما د طرفه علي رضی الله عنه معزول شه. او اوس به نورې خبرې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وکړي. عمرو بن العاص چې پاڅېده رضی الله عنه نو د حمد او ثنا ویلې، حالات چې وکتل د خلکو نو پوه شه چې اوس معاویه رضی الله عنه هم لرې کړو نو فتنه جوړېږي، مسلمانان به بغیر د خلیفه نه پاتې شي، هسې نه چې په درېمګړي اتفاق را نه شي. تاسو به پوه شئ کافران به موږ له متوجه شي چې مسلمانان بې خلافته دي، او خلافت خو دومره هم ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تدفین نه مخکې کا
مسلمانانو د پاره خو امیر ضروری دی کنه. نو عمرو ابن العاص رضی الله عنه اعلان وکړو چې بس دو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ معزول کو. نو په اسلامی دغه کې خو اسلام مسلمانای کې خو اسلام کې خو دوه خلفا نه. زه اعلان کوم چې معاویه رضی الله عنه د ټول مسلمانانو اتفاقی خلیفہ دی. باندې کې شور شغب جوړ شو، با جنگ جوړ شو، ډیر شهیدان پکې وشو. تاسو په پوه شئ کې په پوه نه شئ. نو حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه دومره یو عظیم صحابي و چې علی رضی الله تعالی عنہ د خپل نیابت او د حکم توب د پاره مقرر کړو. تاسو په پوه شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یمن د یوې علاقې گورنر مقرر کړو. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې د بصره والیو اصفهان او اهواز د په لاس فتح شوي. د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې د کوفی والیو 50 هجری کې د 3 کالو په عمر مدینه منوره کې عند البعث یا مکه مکرمه کې عند البعث وفات شو. هغه حدیث چې د روایت شوی د تعداد 380 دی. 380 حدیث ته روایت شوی. دویم بحث ته وګورئ، مختصر تشریح. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاثه لهم اجران. هغه درې چې د هغې دپاره 2 اجر دي. رجل آمنا، یو هغه سړی دی چې من اهل الكتاب د اهل کتابونه آمن بنبیه و آمن بمحمد، چې په خپل نبی ایمان راوړي او بیا په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي. دویم والعبد المملوک، هغه غلام دی چې د چا ملکیت کې اذا ادى حق الله و حق موالی، د الله حق هم په ځای کوي او د خپل بادارانو حق هم په ځای کوي. 2 کار کوي نو 2 اجر. دریم ورجل کانت عنده امه، یو سړی د وینځي یتاوها قابله د وتی وادبها فاحسن تادیبها، دې ادب ورکی ښه کی تادیب داغي، وعلمها سبق ورزده کی تعلیم ورکی په احسن تعلیمه ډیر ښه کی تعلیم داغي. سمایت قحابه آزاد کی په تزوجا نکاح ور سره وکي فله اجران، در پر سو اجر دي 2 اجر دي متفقون علی. حدیث مقصد دا چې د 3 تنانو د پاره 2 اجر دي. په مطلب پوه شئ. دریم بحث مقصد د حدیث څه شی دی؟ الترغیب لأهل الكتاب بالإيمان على النبي المصطفى صلی الله علیه وسلم. اهل کتاب ته ترغیب ورکوي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی او دغه د توهم د چې ناشیده د کلام سابق نه چې اهل کتاب زمونږ په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي، ایمان به حدری که مقبول دی. دی حدیث کې د تفه د توهم ده چې حدر نه دی بلکې مستحق د 2 اجر دي. رد په مرجعو چې اعمال په زور غني او وای چې لا يضر مع الايمان معصيه ولا ينفع معه طاعه، د ایمان سره معصیت ضرر نه رسي او طاعت پیدا نه رسي. دی حدیث کې په غیرت دی ولې نه دا اعمال دی ګوره د 2 اجر مستحق سړی جوړي. نو ښه کارونو کې فایده ده او بدو کارونو کې نقصان دی. څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره په دې ځای کې دی ورجل من اهل الكتاب آمن بنبیه و آمن بمحمد. د مؤمن ذکر دی پکې د اهل کتاب چې په خپل نبی ایمان راوړي او زمونږ په نبی او کتاب هم کتاب الایمان د مناسبت په دقه ټکی کې دی. پنځم او آخري بحث حل د الفاظ مفرده و اعتراضات او جوابات. د امی اطلاق کله په حره هم کیږي، لیکن دلته د امتن مراد مقابل د حرتن دا قرینه ور باندې دا د چپایا تقها او یتاوها
دا وتی نه بالفعل وتی نه ده مراد، بلکې وتی بالقوه صلاحیت د وتی مراد دی چې وینځه توب دی. او ادب فأدبها فأحسن تأديبها، ادب ورکی. ادب څه ته وایي؟ ما یلیق بشخص من حسن الخصال و حسن الافعال، سړي سره چې کوم مناسب کارونه دي، ښه کارونه او ښه خویونه، دې ته ادب وایي. بعضو دا تعریف کړی ملکتن تعصم من کانت هی فیه اما یشینه، داسې ملکه ده چې چا کې دا ملکه راشي هغه ساتي د هغه څیزونو نه چې دی عیبجن کوي، دې ته ادب وایي. ښه د ادب حسن څه دی؟ فاحسن تأدیبها، حسن دا دی ان یکون بلطف من غیر عنف، چې په نرمۍ سره یې سختۍ سره نه وي، دی حسن دی. بیا تعلیم ورکی فاحسن تعلیم، حسن تعلیم څه دی؟ حسن تعلیم دې ته وایي چې الاهم فالاهم ورته وښیي، اول ورته فرایض وښیي، بیا واجبات، بیا سنن، بیا مستحبات او بیا آداب. دلته به تاسو اعتراض وارد شي، ثلاثتون مبتدا ده لهم اجران، دا خبر ده، او ثلاثتون نکره ده او مبتدا خو نکره نه وي. تاسو په سوال پوه شئ، تاسو به جواب وکئ چې کله نکره مفیده د فایدې وي نو بیا مبتدا واقع کیږي. لکه تاسو شری جامع کې ویلي کوكبون انقض الساعه، ایا شجرة سجدت، تاسو دلته مفیده د فایدې ده کنه، یو ناشنا خبره ده کنه چې دریو د پاره یو سړي ته یو اجري، خو د دریو ته چې کم دی دو اجر دي. دویم جواب داو کې نکره موصوفه ده، یا لکه دا صفت دی موصوف پکې مقدر دی، رجال ثلاثه لهم اجران، یا دا مضاف د مضاف الیه حذف شوی دی، اصل کې داسې دی ثلاثه رجال یا ثلاثه اشخاص لهم اجران. تخصیص یا بصفت شو او یا بالاضافت شو، او ترکیب اضافی حقیقت کې ترکیبی توصیفی وي. تاسو په دې خبرو باندې پوه شئ؟ یو بله توجیه شته، تاسو پې سوچ وکئ، هغه دا ده چې ثلاثتون موصوف دی، لهم خبر مقدم، اجران مبتدا مؤخر، دا جمله اسمیه صفت شه، دا خبر نه دی صفت دی. موصوف سره د صفت نه مبتدا شو، او رجل من اهل الكتاب سره د معطوفاتو دواړو نه دا خبر شو. ستاسو خیال دی خبرې ته کنم دی خیال؟ تاسو دې کې سوچو کې زما ذهن کې راغلی ده چې څنګه ده ثلاثتون لهم اجران، معنا به دا هغه درې تنان چې دوه اجر دي ورته، هغه درې تنان چې دوه اجر دي ورته، یو دا دی او بل دا دی او بل دا دی، نو لهم اجران به صفت شي د ثلاثتون خبر به نشي. رجل من اهل الكتاب معطوف الیه او ورپسې دا معطوفات دا به خبر شي. والعبد المملوک، دلته په تاسو اعتراض واري چې عبد خاص مملوکی، نو فما فائدة القید، د قید د مملوک فائدہ څه شوه؟ عبد خاص مملوکی. تاسو به جواب وکئ د عبد اطلاق کله په حر باندې په معنا عام سره کیږي، لکه انی عبد الله و عباد الرحمن، دلته ور سره مملوک ځکه ویل چې دا معنا عام د عبد مراد نشي، بلکې د عبد نه عرفي عبد مراد شي چې کم مملوکی. دریم اعتراض به تاسو باندې وارد شي چې والعبد المملوک اذا ادى حق الله وحق موالی، دا الله حق مدا کوي او د مولاګانو حق مدا کوي، نو موالی جمع ده، او اقل د جمع ثلاثتونی، یعنی کم نه کم د درې مولاګانو حقونه ادا کوي. چې کله یو عبد د درې کسانو شریک کی، او چې عبد د یو سړي یا د دوه تنانو یا خو پکې رانغلی که نه؟ سوال باندې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ تاسو به جواب وکئ د عبد نه مراد جنس دی، او جنس د کثیر په ضمن کې اخیستل شوی، نو دا جمع شو معنن، او موالیم جمع ده، او جمع په مقابله د جمع کې څه فایده کوي؟ توزیع او تقسیم په احادو باندې. هلکه پې پوه شئ،
د هر غلام د خپل مولا حق ادا کوي. تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ؟ څلورم اعتراض به دا وارد شي چې د دریم تن خو څلور کارونه وکړه. اول سړي 2 کاره وکړو، یو آمن بنبی، دویم آمن بمحمدن. د دویم سړي 2 کاره وکړل، اذا ادى حق الله وحق موالیه. هلکه پې پوه شئ. او د دریم غریب خو 4 کاره وکړه، وجرونه ورته 2 دي، 4 یې څه وکړل؟ فأدبها فأحسن تأدیبها، یو داش بل وعلمها فأحسن تعلیمها. دریم فیتقها او فتزوجها، ادب ورکو، تعلیم ورکو، اعتاق وکو، تزویج. 4 کارونه شو. او په له اجران د غریب د پاره 2 اجر دي. ته خو 4 کاره وکړه که نه؟ تاسو په پوه شئ؟ تاسو به جواب وکئ. در حقیقت دریم سړي هم 2 کارونه کړي دي. یو تعلیم کړی دی، د ښځې ته، د مملوکې ته، د وینځې ته تعلیم ورکړی، بل تزویج کړی. او دا ادب دا د تعلیم مقدمه ده. تاسو په پوه شئ؟ او دا اعتاق د تزویج مقدمه ده. دا مستقل سیزونه نه دي. اعتاق نه بغیر خو تزویج نه کیږي که نه؟ تاسو په پوه شئ؟ نو او د ادب نه بغیر تعلیم نه کیږي. نو ادب مقدمه د تعلیم، او اعتاق مقدمه د تزویج شو. څه مقدمه شو؟ د تزویج. نو گویا کې 2 کاره وکړو، یو یې څه وکړو؟ تعلیم ورکو، او بل یې تزویج وکړو. نو ځکه د 2 اجرونو مستحق شه. تاسو په دې خبرو پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ پنځم اعتراض به وارد شي چې حدیث په ابتدا کې راغله 3 لهم اجران، 3 کسان دي چې د دوی دپاره 2 اجر دي. ټیک شو. بیا د دې آخري سره بیا وایي فله اجران، د دپاره 2 اجر دي. نو په 3 لهم اجران کې دا دریم هم راغی که نه؟ دوباره بیا ولې وایي چې فله اجران؟ سوال باندې پوه شئ؟ تاسو به جواب وکئ چې د اولو 2 سړو کارونه چې و هغه فرایض و، او د دریم سړي چې کوم کارونه وکړه دا نوافل دي، فرایض نه دي. اول آمن بنبیه و آمن بمحمدین، دا فرایض شو که نه؟ او دریم حق د خدای دویم پوره کوي، او حق د مولا په حق د خدای په فرض دی، او حق د مولا په فرض دی. هغه فرایض وکړو. او د دریم سړي څه وکړه؟ دریم سړي اعتاق او تزویج وکړو. نو اعتاق خو څه فرض نه دی که نه؟ تزویج هم څه فرض نه دی، مستحبات یې وکړه. او مستحبو ته خو څوک ډېر توجه نه کوي. نو د دې سره دوباره د ترغیب دپاره په له اجران ویلې. چاسې نه څوک به ورته توجه نه کوي، چاسې مستحبات دي. نو په له اجران باندې دا استحباب د دې مضبوط که. تاسو په دې خبره پوه شئ؟ دویم جواب به دا وکئ چې د فله اجران دا فله ضمیر کل واحدین ته راجع دی، صرف اخري ته نه دی راجع، دریوانو ته راجع دی په اعتبار د کل واحدین سره. تاسو په پوه شئ؟ نو 2 کاره ته فله اجران ولې ویلې؟ اول فلهم اجران او بیا فله اجران تاکید دپاره ویلې چې ترغیب ورکړي په کولو د دې کارونو چې دا کارونه تاسو کوئ. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ بیا به یو سړی په تاسو اعتراض وکړي چې اهل کتابو په نبی علیہ السلام ایمان راوړی او په خپل پیغمبر راوړی، نو هغه دپاره څوک اجر دي؟ دا د هغه چا باره کې دي چې څوک د دین سماوي نه دین سماوي ته را منتقل شوی. دا فضیلت خو د هغه چا باره کې نه ده چې شرک نه دین سماوي ته را منتقل شوی. لکه تاسو پې پوه نه شئ؟ بیا خو د دې دا معنا شوه چې عبدالله ابن سلام ته 2 اجر دي، ځکه آمن بنبیه و آمن بمحمدن. 2 کاره وکړو. او ابوبکر صدیق ته 1 ثواب دی، ځکه هغه آمن بمحمدن بس. هلکه پې پوه شئ؟ هغه د یهودیت نه یا د نصرانیت نه دی را منتقل شوی اسلام ته که نه؟ تاسو پې پوه شئ؟ عبدالله ابن سلام د یهودیت نه را منتقل شوی دی. هغه کې دا بیا خو د عبدالله ابن سلام درجه د ابوبکر صدیق نه زیاته شوه که نه؟ سوال باندې پوه شئ؟ سوال باندې پوه شئ؟ تاسو به جواب وکئ یو جزئی فضیلتي او یو کلی فضیلتي. په دې یوه خبره کې ټیک د عبدالله ابن سلام درجه اوچته شوه،
خو په سونو خبرو کې د ابوبکر صدیق درجه اوچته ابوبکر صدیق ته کلی فضیلت حاصل لې نو د جزئی فضیلت د هغې کلی فضیلت مقابله نشي کولی هلکه پې پوه شئ که پې پوه وروسته به حدیث کې راشي چې هر بچی پیدا کېږي ماشوم نو شیطان اسکونډي غیر د دغه نه د بیبي مریم نه و ابنها او بغیر د زوی نه دا د هر انسان سکونډي چې ماشوم پیدا شي چغې وهي که نه شیطان سکونډي حدیث کې وروسته را روان دي تاسو پې پوه شئ باب الوسوسه کې نو هر مولود شیطان سکونډي غیر د بیبي مریم نه او د دې ځکه مور دعا کوي انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم هلکه پې پوه شئ نو بیا دلته هم دا اعتراض دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خو عیسی علیه السلام زیات شو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې سکونډلو نه د نزغې د شیطان نه بچ نه دی عیسی علیه السلام بچ هلته هم دقه جواب دی چې فضیلت کلی دی دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته حاصل او یو جزئی فضیلت دی هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ تاسو په دې خبرو پوه شئ که پې پوه نه شئ بس که منطقه بل حدیث ویم درود شریف نو وایه الله